وخدن غیرت د خسنګر غواړي ظلمي غواړي پاسه وطن والو انقلاب د قرباني غواړي پاسه وطن والو انقلاب د قرباني غواړي وخدن غیرت د خسنګر غواړي ظلمي غواړي پاسه وطن والو انقلاب د قرباني غواړي پاسه وطن والو انقلاب د قرباني غواړي موتا بیسات لا غلم ند لیلا وطن څنګه چې ستلای ونی کونو او بابا وطن څنګه چې ستلای وطن. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمن کتونکو یو ځل بیا همدن چې سره تاسو خدمت کې حاضر یم. نننی پروګرام کې موجود یم تاکوټ پل باندې کمزې چې د قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب د پلان بی تحت هم دلته احتجاجي درنه شروع ده. کوشش وکوم دلته ډېر زیات کارکنان موجود دي د جمعیت علماء اسلام ضلع شانګلې او د ضلع بټګرام مشترکه دلته یو احتجاجي درنه روانه ده په دغه پل لپاسه طویل قطار چې دغه د گاډو ولاړلې لار بند ده. کوشش وکوم نړۍ پروګرام کې چې د خلکو نم چې دغه جذبات احساسات نوٹ کو د قرباني غواړي عمل لخر خنن بصدر د سر تور شوا ادب د عزت سپینا جماعي تکا تور شوا ادب د عزت سپینا جماعي تکا تور شوا او سی پسندان کشه او سی پسندان شخدای تشاړي نګالي غواړي پاسه وطن والو انقلاب د قرباني غواړي. رحیم زه د ټول جمعیت علماء اسلام کارکنانو ته خصوصي دا پیغام ورکوم چې کوم طرف باندې نن راغلي دا درېیمه ورځ د باران کې او اوس نن ورځ د بډګرام ضلع تورغر او شانګله خصوصا د جمعیت علماء اسلام د عمومي کسان او ورکران چې په کوم په جذباتو راغلي زه امید ساتم چې انشاءالله حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب څو ورځې چې هغه غواړي میاشتې دوی الحمدلله جمعیت علماء اسلام ټول کارکنان د هغې ته تابعدار ولاړ انشاءالله دلته موجود دي. او زه دا خبره هم کوم که څوک دا خبره کوي چې لارې ولې بندېږي د لارې بندېدو دا په اسلام کې هم شته. یو پیري یو صحابي لاړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حضور کې حاضر شو چې ما سره زما دا ګاونډي ډېر زیات لږ ظلم کوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ته بار خپله کډه راواخله او بار په دغې کې ودرېږه په کوڅه کې کښېنه او ستا مطالبه به چې څو ته هغه ځای کې ناست نو مطالبه به ستا حل شي. نو خلک به راته هغه نه به تپوس کوو چې چی چل دی هغې ما سره دا ګاونډي ډېر زیات زیاتې کوي. دا خلک به ته نو ګاونډي بیا لاړ او هغه سره کېناسته او هغه ته یې وویل چې ستا کومه مطالبه ده هغه زه منم او ته واپس خپل کور ته ځه. دا به هر وخت کې شي ده او دا داسې نه ده. دا موږ چې نن د جمعیت علماء اسلام کارکنان ولاړ یو دا موږ دې لپاره راوړی یو دا د قوم اواز دی دا د ټول پاکستان اواز دی او جمعیت علماء اسلام چې کوم ازادي مینن مارچ وکړو دا تاریخ انشاءالله یو حصه هم ده. حکومت ته موږ دا پیغام ورکو چې عمران خان صاحب نور دا قوم هم مه کړوه او نور دا عوام هم مه کړوه. د بچي بچي په ذهن کې د وړوکي بوډوکي په ذهن کې ستا نه استعفا مطالبه ده. نو څومره چې زر کېدی شي نو چې هغه ورکړي دا به ډېره ښه وي. وژنې لږ فکر خو وکړه چې رقیب ته خپله شله وژنې ونه پوهه دا خو ونه پوهه دا خو انتقام د خپل شرقي غواړي پاسې وطن والو انقلاب د قرباني غواړي. د ټولو ناول خو زه د همدم ټي وي شکریا ادا کوم چې هغه زموږ اواز د خلکو ته رسوي او دلته چې کوم نن د دندې پل ته تاسو تشریف راوړلی د تاسو وکتل د خلکو تعداد هم وکتل د خلکو ولوله او جذبه هم وکتل لکه څنګه چې قائد ملت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه اعلان کړو د ازادي ملین مارچ هغه پلان ای او اسلام آباد او دا دغې نه موږ پلان بی ته راغلیو او دا غوي هدایت دا دي چې تاسو د ملک اهم شاهراه بلاک کوي چې پاغه کې به تاسو امبولانس ته لار ورکوي پاغه کې به تاسو د
ایمرجنسي خیال ساتي هغه کې د زنانو او د مریضانو د خیال ساتي نو منګه او سرکاري املاکو ته تاوان نه رسوي او په فورس باندې د حمله سوچ نه کوي الحمدلله پاغه هدایت باندې منګه منوان هغه باندې عمل پیرایو او هغه درنه جاری ده او ترغه پوری به جاری چې دا غوي نوې هدایت مونږ ته نه راغلي ان شاء الله ولس حکومت ته پیغام او حکومت ته زمونږ دا پیغام دی چې لکه څنګه چې هغه مسلسل پروپاګاندا کوي چې روډونو د بندش نه خلکو ته تکلیف دی دا تکلیف خلکو ته موږ نه جوړ کړي کنن مریض ته تکلیف دی زمونږ د درنې د وجه نه هغه ته موږ لار ورکو خو دوه میاشتې چې تاسو د وجه نه ډاکټران په احتجاج وو ایمرجنسي هسپتالونه بنو دا تکلیف خلکو ته چا ورکاو یا هغه غریبان چې هغه خپل رکشي سيزي هغه خپل ځان ته ورونه چې د بجلی بیلونه نشي ورکولې د ګیس بیلونه نشي ورکولې دا تکلیف دی خلکو ته چا جوړ کړل د خلکو د تکلیف ختمولو لپاره حکومت ته پکار دی د جالي وزیر اعظم ته چاغه زر زر استعفا ورکي د خلکو مشکلوم حل کړي او زموږ مشکلوم ختم کړي پاریس تاسو د ضلع امیر یې دا کوم تحریک روان دی کاغه پلان ا او پلان بی د شانګلي د مرګرو د شانګلي د ورکرانو د شانګلي د جمعیت العلماء اسلام کردارو هغه ټوله دنیا ته غیا او ښکارا دي چې زمنګ ورکر د دې تنگ دستي او د دې مشکلات او مصايب باوجود چې مشرانو کوم هدایت کړلي پاغه منه هغه پوره ختللی او هغه ورکر الحمدلله زمنګ دا موږ هغه نه بالکل پوره مې دي چې قائدین څه حکم کوي هغه ان شاء الله هغه حکم پوره کوي او دا غي زنده ثبوت ده چې موږ په شاعرای ریشم باندې لاسي او د درې مروز ده او سخ باران ورېدو خو ورکر په دې روډ باندې لپاسه ناشته چترې نیولې او د دې زنه خوځیدل نه دي نو زمنګ دا امید ده خپل ورکر نه چې هغه د مولانا صاحب طرف ته راتلون کې ګولې هغه خپل سینه باندې سړی او خپل قیادت به ان شاء الله العزیز محفوظ ساتي بسم الله الرحمن الرحیم ټول اول خدای همدم ټي وي شکریا ادا کوم مینوالو کاتونکو ته سلام کوم او دا غي نرستو پلان بي نه موږ تیریږو او زمنګ بي سي ډي هر پلان نه موږ صحیح ځکه تیرې دي شو چې زموږ د ورکر جذبات چې دیغه جوان دي نن چې په دې پول باندې زمنګ د مجلس عمومي کوم اجلاس وشو نو داسې اجلاس صرف د الیکشن وخت کې په کتو کې نظر راځي دا غي نرستو داسې برپور اجلاس شرط نه کیږي نن انتهایی کامیاب برپور اجلاس په دې پول باندې موږ لپاره وکړو او زما د امید چې د ورکر دا جذبي نو ان شاء الله تعالی موږ د قائدینو هر حکومت ته تیار یو زر تزر الله پاک موږ د حکومت نه خلاصي مقبل اسراولي کې خیر ان شاء الله او زل اشکال ډاکا او زل شنګلا خپل طریقې سره راغلیو او موږ په دې مقصد راغلیو چې موږ ته د مولانا فضل الرحمن صاحب حکم دی چې تاسو د ختم شو بي بسي د روډونو بلاکولو د عام شارع قرم چې دی هغه بندولي نو موږ ټول راوتیو سلوره مرز دا او نن خپاک سیرت سره راغلیو او تر هغه پورې به موږ ناستو چې سو پوری زموږ د مطالبه منظور شوی دا بسم الله الرحمن الرحیم प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती सरदारुल्लाह खान हक्कानी बानी चेयरमैन तहरीक पैगाम इस्लाम पाकिस्तान एक्स कैंडिडेट पी के 28 बटाग्राम 1 अलाई और फिर खाना दवाखाना मुफ्ती माल सरदाराबाद कार्ड करे ताकोट मंगा आज़ादी मार्च द मौलाना फजल रहमान साहब चुकुम दा ऑर्गेनाइज करे दे और मंगा शायर रेशम ताकोट पुल बांधे पदे एहतजाजी धरना के नास तपोस को मंगा स्ट्रांगली सपोर्ट को मौलाना फजल रहमान से अपोजिशन चुसमरा पार्टियां नहीं दी और मंगा द सिलेक्टेड गवर्नमेंट और द बोगस गवर्नमेंट खिलाफ او موږ دا غواړو چې دا گورنمنت ریزاین کی او عوامو ته خپل نمائندګي ورکړي شي پارلیمنت با اختیار شي یعنی مطلب سیول سپریمیسی لپاره موږ دا سټرګل ان شاء الله تر څومره جذبات کې موجود ده زمونږ سټیم زمونږ سټیم نه خو الحمدلله جی موږ دا تاسو کیمرامین خو دا ټول نوجوان طبقه دا او د الله فضل دې سار موږ راغلیو او تر اوسه پورې موږ چې روټي نه دي کړی او موږ دغه په دې پول باندې منځو کو زمونږ دومره سټیم نه دا ک زمونږ لیډران او زمونږ مشران او به حیثیت چیرمن تحریک پیغام اسلام پاکستان کدا یو میاش او دو میاش دی نو موږ په دې باران کې په دې یخنۍ کې دلته کې ناسې شو حکومت ته پیغام نو حکومت موږ دا پیغام ورکو چې ګوره لکه دی پخپل ویلو کنه چې کچن لوگ میرے خلاف आवाज اٹھائے تو میں ریزائن کروں گا نو زداوی ما چې اوس خو 22 کروڑ عوام کې تقریبا 18-19 کروڑ عوام د مولانا فضل الرحمن سے په आवाज کې आवाज ملاو کړي دي او ټول دا غواړي چې هغه ناره مشهور کړی چې ګو نیازي ګو نو ګو الله بندا پرې دا اوس دا کورسه مخلوق معاف کا اوس دا مخلوق معاف کا ګوره جی او کدا حدا پورې وکنه ګرانی منګای دا سمره چراله ډالر د 60 نه 160 ته ورسېده 170 ته ورسېده پټرول چې کوم د 65 نه 120 ته ورسېده عوام خورصدا خبره برداشت کړه اوس چې کله د کشمیر مسله رااله د کرتارپور مسله رااله یا د عقیدی خبر راشي نو زما په شان یو کمزوري مسلمان خو هم دي خلاف आवाज وجدي السلام ورحمت الله وبرکاتہ زه ټول اول ستاسو شکریا ادا کوم همدم ټي وي چې تاسو
په هر وخت کې موږ سره حاضر یې او زموږ د اواز ولس کلي ته رسوئ. یقینا چې دا تاسو د مبارکباد مستحق یې. د هغې نه علاوه تاسو تپوس وکړو د پلان بي باره کې، نو الحمدلله پلان اے زموږ انتهایی په اکثر طریقې سره کامیاب شو. ټوله دنیا د هغې ګواه ده چې دا پلان اے چې کوم دا کامیاب و، او پلان بي چې کوم دی هغې له هم عوام ډېر په اکثریت سره راوتي دي. او د هر یو د عزم دی چې څو چې قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب موږ ته حکم وي، نو تر هغه موږ په دې سړکونو باندې ناست یو، باران وي که طوفان وي سیلۍ وي، هر حالت کې موږ ناست یو. مرض د چې موږ د پلان بي کې د ان چې کله راغلی او ډایرکټ په پلان بي کې کوم د قاید صاحب حکم په هغې زموږ عمل پیرایو. او یو ورځ موږ په چتر کې خپل پروګرام کې لکه صوبایي امیر صاحب راغلی، هغه بیا دا ځای وټاکو، بیا دلته کې رالو او په پلان بي کې انشاءالله بھرپور شرکت دی زموږ د کارکوونانو طرف نه. او په دغه سلسله کې زموږ ضلعي امیر صاحب چې کوم دی هغه د مجلس عمومي اجلاس راغوښتی و، هغه اجلاس د شاده دلته کې وشو. الحمدلله په هغې کې د ټولو کارکوونانو دغه جذبه وه چې موږ به انشاءالله خپل د قاید د حکم مطابق به دې پل باندې ناست یو چې څو پورې هغه موږ ته څه ویلي نه. زموږ جذبات په دې روډ باندې ته پخپلې نه چې دغه جذبات دي او لیونۍ جذبه ده او د قاید په حکم ده. او انتداد کې کارکونان زموږ د تورغر نن کارکونان چې راغلي 45 پورې کارکونان راغلي او د سبا لپاره موږ اوس هم میټینګ دا وکړو چې سبا لپاره به نور هم زیاتو انشاءالله. پیغام کسانو ته ورکوو څنګه زموږ ضلعي امیر خبره وکړله چې کوم کسان زموږ د جمهوریت اسلام یا عام مسلمانان دي چې دې حکومت د وجې نه ټولو خلکو ته پریشاني ده، زموږ ملا دې ملک سره دې سات راکړي او زموږ ملا دې مضبوطه کړي. کو ته د دې خبرې علم دی چې ازادي مارچ سلسله د 27 اکتوبر نه زموږ شروع شوې وه او نن 17 نومبر دی او د هغې فیز 2 چې کوم دی پلان بي هغه چلیږي چې په هغې کې چې کوم د ملک مین شاهراهې دي د هغې بندېدلو او انشاءالله العزیز هغه کامیابی سره روان دی. تاسو ته د دې خبرې علم شته چې قائد جمعیت ملت اسلامي مولانا فضل الرحمن صاحب د دې خبرې وضاحت هم کړی دی چې پلان سی چې کوم را روان دی هغه به دې نه زیاته سخته کېدی شي. انشاءالله پلان اے چې زموږ څنګه ختم شوی دی نو زموږ هغه کم ثمرات چې دي د هغې موږ ته میلاویږي، د هغې تاثر چې دی هغه ورځ تر ورځه موږ د میډیا په ذریعې سره وینو. او څنګه چې مولانا صاحب ویلي وو چې د حکمرانانو ګریوانو ته زموږ لاسونه رسېدلي هغې ته صرف 4 ګواتې فاصله ده. نو انشاءالله هغه د پلان بي کې چې کوم دی روز به پاتې دي هغې کې به زموږ لاسونه هغو ته ورسي او انشاءالله چې کوم دی حکمرانان چې دي هغه به د ګریوانه موږ نه سو او بار ته به راغوځارو. قائد جمعیت د هغې اعلان کړی و، نو هغه سلسله کې د پلان بي زموږ دا پروګرام شروع دی. انشاءالله العزیز د قائد جمعیت تر دویم حکمه پورې حکم ثاني پورې به موږ خپل د ازادي مارچ پلان بي جاری او ساري ساتو انشاءالله. دا به تر هغې پورې موږ انشاءالله دا زموږ دا روډونه به بندوو. موږ به ناست یو څو پورې عمران خان استعفا نه یې غوښتلي او استعفا یې راوړې نه وي. زه د ټولو نه اول ستاسو د همدم ټي وي انتهایی مشکور یم چې تاسو نن دلته راغلي یئ او د جمعیت علما اسلام موقف تاسو ټولې دنیا ته د سوشل میډیا په توسط سره رسوئ. جمعیت علما اسلام موقف څنګه چې قائد محترم مولانا فضل الرحمن صاحب په 25 جولای 2018 انتخابات هغې مسترد کړي او په هغه وخت کې هم هغوی دا خبره کړې وه چې موجوده چې کوم حکومت دی دا سلیکټډ حکومت دی، دا د انتخاباتو او د کومو خلکو چې رای ورکړ دا هغه رای هغه منډیټ هغه چوري شوی دی او دغه د چا لابي ده او په هغه لابي باندې هغه په دې ملک کار کوي. ما تاسو وکتل چې په مختلفو مراحلو کې په مختلفو اوقاتو کې هغوی د مولانا صاحب هغه خبرې رښتیا شوې او هغه یوه د قادیانیانو او د عیسایانو او د مختلفو د غیر ملکي او د غیر دین خلکو هغه ایجنډه په دې ملک د لاګو کولو کوشش وکړو. خو الحمدلله په دې ملک زموږ داسې یو سیاسي جماعت د جمعیت علما اسلام هغه داسې مذهبي او مضبوط قوت دی چې هغه د هغه لابي چې کوم دی هغه ناکامه کړه. په دې توسط سره ستاسو په دې توسط سره په دې ټولې دنیا ته دا خبره کول غواړو چې جمعیت علما اسلام دا داسې ورکر لري چې هغوی د خپل د قائد په فرمان باندې خپل سر هم قربانوي. جی قدرمنو کتونکو تاسو د خلکو جذبات او خبرې واورېدې، هغوی هم دغه وینا وه چې تر څو پورې قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب د بل حکم انتظار به موږ کوو د هغې پورې به موږ دلته موجود یو، دغه روډ به بند وي چې تر څو د هغوی بل حکم نه راغلی موږ به دلته ناست یو. دغه د خلکو احساسات او جذبات خپل کوربه شفیع الله ورکړي اجازت د لوی الله په امان.